په پاکستان کې 18 صوبې چې دی دا جوړوي د څلورو صوبو په ځای باندې 18 صوبې جوړوي. کوم دوو خاندانونو چې مزې کولې اوس په 18 خاندانونه چې دي هغه په دې ملک باندې مزې کوي، ځکه هره صوبه چې دی دا به جدا جدا خاندان له ورکړي او په دې کې به نوي کسان نه راځي. ځکه د دې سره به د ملک تباهي چې دی دا به نوره شروع شي. 18 وزیراعلی چې دي هغه به د صوبو وي، دغه شانتې 18 سپیکر چې دی به د 18 اسمبلیانې به جوړېږي، دغه شانتې هر سره چې دی هغه به 18 جوړېږي. دې چې کومې پیدې وایي هغه پاکستان کې عوامو ته چې دی نشي میلاوېدلی. لکه دې خو چې عوامو ته پیدا خو عوامو ته زره پیدا چې دی هغه هم د دې طرفه نه میلاوېږي، خو دې ته چې دی د دې مراعات په دې ته میلاوېږي. لکه دغه 18 وزیراعلی یا 18 وزیرانې کم چې دي ټولو ته به خپل مراعات چې دي دا میلاوېږي او دا به هم د دې عوامو نه وکاږي. د ملک ته تاسو وګورئ دا ملک په کم جوړ روان دی او دې پکې اوس 18 صوبې چې دی دا جوړوي. چې دغه 18 صوبې جوړېږي نو د دې سره نقصان چې دی دا به نور چې دی دا به هم سیوا شي. د سره وجې نه دا کار جوړ کړو. کم کسان چې هلته کې عهدې ورته نه میلاو شوي، لکه تاسو به کتلي د عمران خان په وخت کې چې دی زیاتر کسان چې دي هغو ته عهدې نه وي میلاو شوي، احتجاجونه د هر سره به یې کول. اوس خو هغه نوي کسان دې ته رادننه کړل. علي امین ګنډاپور وزیر اعلی کړی، دغه شانتې محمود خان و، دغه شانتې پرویز خټک و، اوس یې د سهیل افریدي کړو کې دی په راتلونکي وخت کې بل کس کی نو بیا به دغه کسان چې دی مطالبې به کوي، ځکه دې د کرسۍ خونه اخیستې دی. اوس هلن ساعت غلی دي، په راتلونکي وخت کې به بیا دې احتجاجونه چغې چغارې چې دي دا به وکاږي. نو دې له خو به څه ځایونه ګوري که نه، د دې ځایونه خو دا ټول خو په یو ځای نه شي کولی. نو دغه 18 صوبې چې دي دا به جوړې کړي، په دې کې به دا خاندانونه چې دي دا به په کار کېږي او د عوامو سرمن چې دی هغه به د دې لپاره وکاږي، سرمن به وکاږي او دغه چې دی دا به دې خلکو له ورکوي او دوی به د دغه مراعاتونه چې دی پیدا به اوچتوي. زما له طرفه خو زما دغه خیال دی. تاسو را سره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې د دې 18 صوبو به عوامو ته څه فایده وي که به نه وي.